أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورہ بقرہ دا آیات نمبر 122 123 او 124 ته. دا بنی اسرائیل ته اخرنی خطاب ده، اخرنی خطاب ده بنی اسرائیل ته، او د اوسه پوری د بنی اسرائیل نږدې تاریخ بیانېدلو، او اوس لږ اخوا چې دن وړاندې تاریخ د بنی اسرائیلو بیانېږي، او د دې ځای نه تر سیقول سفهاء د دې سپارې د ختمېدو پورې د ابراهیم علیه السلام تذکره به کېږي او بیان به کېږي چې دیو به دا دعوه کوله چې مونږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار یو، او چې یو سړی یو خبره نه مني او یو فیصله چې دی نو هغه نه حل کېږي، کله ناکله دا مشران کینی فیصله کوي نو فیصله نه کیږي، نو کله ناکله فیصله په دې خبره باندې وکړي راځي لکه فیصله په دې خبره کوو چې زما او ستا په منځ کې کومه متفق خبره ده چې ته یې منې او زه یې منم، خبره به چې دی نو په هغې باندې وکړو. نو دلته بني اسرائیلو ته وایي چې راځئ فیصله به چې دی نو په ابراهیم علیه السلام باندې وکړو چې تاسو هم ځان ته د هغې تابعدار وایئ. نو ابراهیم علیه السلام کعبه جوړه کړله، او دا کعبه نه ده، د توحید مرکز ده، او بل ابراهیم علیه السلام د دې نبی علیه السلام د پاره د الله نه دعا غوښتې وه، نو هغه پیغمبر چې دی نو الله راولېږلو، نو تاسو دا ولې نه منئ چې دا هغه آخرنی پیغمبر دی چې د کمی دعا چې دی نو ابراهیم علیه السلام د الله نه غوښتې وه، او دا په دې کعبه کې او په دې کور کې د الله توحید بیانوي، کومه چې ابراهیم علیه السلام د توحید چې دی نو دپاره کار کړی، نو تاسو دا ولې نه منئ راشئ دا پیغمبر چې دی نو ومنئ. او درېیمه خبره دا ده چې دا پیغمبران نه دي، دیو چې دی نو خپلو بچو ته چې دی نو دا وصیت کړی و، ووصوا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیو خو د یهودیت او د نصرانیت وصیت نو کړی چې یهودیت اختیار کوي یا نصرانیت اختیار کوي، دیو خپلو بچو ته د اسلام او د دین او تاسو په داسې حالات کې مړه شئ چې تاسو مسلمانان یو، نو تاسو دا ول نه منئ، نو معلومه دا شو چې تاسو د ابراهیم علیه السلام تابعدار نه یې، تاسو هسې په خوله باندې وایئ. نو د دې ځای نه د دې سپارې پورې چې دی نو دا آخرنی خطاب دی بني اسرائیلو ته، او دا دو آیاتونه نه دي، یا بني اسرائیل واتقوا یوما لا تجزی، دا مخکې دغه شانې کې دا دو تیر شو، او په دې اولنی آیات کې ترغیب ده، او په دې دویم آیات کې چې دن تخویب ده، او موږ دا ویلو چې دا بعضې الفاظ زده کول پکار دي. یو موږ مخکې ویلو زجر ده، په آیات کې زجر دې ته و چې الله تعالی زوره نه ورکوي، زوره نه ورټنه ورکوي، دې ته زجر وایي. ترغیب دې ته و چې الله تعالی په یو کار باندې چې دی نو مینه ورکوي، د مینې په انداز کې دا کار وکړو،
یعنی په دې کې ترغیب دی کنه چې رایات کوي نعمتونه زما چې ما په تاسو باندې کړو د فرعون نه مې خلاص کړو یو منو سلوا مې چې دینو درکړو دا د مینی انداز دی او را روان آیات کې وتقو یوم لا تجزی په دې کې تخویب دی تخویب څه ته وایي یری ته وایو چې ویریږئ د دې ورځې نه د قیامت نه چې دا ورځ را روانه ده یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا رایات کوي نعمتونه زما التي اغا انعمتو چې ما کړو علیکم په تاسو باندې یعنی څه یو انعام نو ډېر شی چې دینو نعمتونو چې د فرعون نه نجاتو منو سلواوا وریزوا دا چې مخکې کوم تیر شو وانی فضلتکم علی العالمین او بل نعمت داو چې تاسو لما غورواله درکړو په مخلوقاتو په خلقو باندې په خپل وخت په زمانه کې په هغه زمانه کې د بنی اسرائیل نه غوره امت چې بل څوک نه وو ولی دیو د توحید نمائندگی کوله هر طرف ته چې دنو تیری وي او صرف د بنی اسرائیل سره چې دنو رڼا ور سره وا د توحید دیو د توحید بیان کولو نو دا په خپل وخت کې چې دنو غوره په خپل زمانه کې چې دنو غوره امتو او که په دې وخت کې لګینو بیا به دې سوي چې بنی اسرائیل صرف په دې باندې غوره دي د دې امت نه چې په دې کې په زرګونو پیغمبران راغلي په زرګونو پیغمبران 90% پیغمبران نه دي د بنی اسرائیل کې راغلي نو په دې کې څه شی ترغیب دی د مینې انداز د چې راشي دا نعمتونه را یاد کړي او نبی علیہ السلام او په دې قرآن باندې چې دنو ایمان راوړی واتقوا ویریږئ یوما د هغې ورځې نه لا تجزي چې په کار به نشي راتلی یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا د څه شي تخویف دی پکې یره ده پکې چې د دې ورځې نه ویریږئ یعنی په کار به نشي راتلی بدله به نشي ورکولی لا تجزي د پکولی به نشي کفایت کولی به نشي یو نفس د بل نفس نه څه شی ولا يقبلوا نب قبليږي منها د مجرم نفس نه عدل فدیه ولا تنفعها او نو پیدا ور کوي شفاعت شفارس ولا هم منصورون او نو د دیو سره امداد کیږي نو چې کم خلک انکار کوي دا غوی د پاره پدې کې چې د نو یره ده چې انکار کم خلک کوي نو په دنیا کې غودیس چللې چې یو سړی بچ کیږي نو دا غي د لپاره اسباب دای یو دای چې یو سړی وای جرم خو ما کړی دی خو زما په ځای باندې چې دی نو د دې په ځای باندې هلکه ما ونیسیو نو په قیامت کې دا نشته په دنیا کې به دا کېږي خو په قیامت کې دا نشته چې د یو مجرم نفس په ځای باندې بل نفس چې دی نو هغې له سزا میلاو شي او بل لاره چې د دې نفس نه چې دی نو څه شی فدیه او پیسې چې دی نو ورکړی شي په دنیا کې یو مجرم دی پولیس یې ونیو نو خلک به پیسې ورکړي جرمانه به ادا کړي او سړی به راخلاص کړي په قیامت کې دام نشته چې څوک څه فدیه ورکړي پیسې ورکړي او سړی د عذاب نه چې دی نو خلاص شي او بل دا چې ولا تنفعها شفاعت دی مجرم نفس ته شفارس چې نو پیدا نشي ورکولی نو په دنیا کې خلک داسې کوي چې یو سړی پولیسو ونیو خلک راټول شي مشران راځئ چې ورشو شفارس وکړو او دا سړی چې دی نو راخلاص کړو نو په قیامت کې ګوره دام نشته ولا هم ینصرون او نه به دیو سره مدد کیږي کله ناکله خلک راغونډ شي هلکه وایي په تاڼه باندې حمله کوو دا خپل سړی چې دی نو دا رازاده و نو په دنیا په قیامت کې چې دی نو هلته دام نشته چې یوه ډله راشي ډانګې و راوالې و چې هلکه حمله کوو دا خپل سړی چې دی نو رازاده و نو دا په قیامت کې نشته او د شفاعت متعلق مخکې موږ په دې آیات کې خبره کړو چې شفاعت نه ده د نیکانو خلکو شفاعت دا پیدا رسوي او دا عقیده ده زموږ عقیده دا ده چې شفاعت شته د نیکانو خلکو
د هغې دپاره شرایط دا دي چې یو خو الله اجازت وکړي. شفاعت به هغه سړی کولی شي چې الله اجازت وکړي. دویم دا چې څوک یې کوي دا شفاعت نو دا به توحید والی و، عقیده به د توحیدي. دریم دا چې شفاعت د چا دپاره کېږي هغه به هم چې دی نو توحید والی و، مسلمان به یو. د کافر دپاره شفاعت چې دی نو هغه نشته دی. یو شفاعت خدا ده چې شفاعت عظما، دا ټول موږ مخکې ویلو، شفاعت عظما غټ شپارس چې حساب کتاب به نه شروع کېږي. دا خلک او پیغمبرانو پسې ګرځي، آدم علیه السلام ته به ځي، نوح علیه السلام ته، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، هغوی ټول به وایي چې دا موږ نشو کولی. نبی علیه الصلاۃ والسلام به الله ته په سجده شي، اوږده سجده به چې دی نو وکړي، په هغې کې به د الله حمدونه چې دی نو بیان کړي. بیا به ورته الله تعالی وایي چې سر اوچت کا او شفاعت کوو، شفاعت به دې قبلیږي. نو دا غټ حساب چې دی نو شروع شي، دا په شپارس باندې شروع شي، د قیامت دا حساب دې ته شفاعت عظما وایو. دویم شفاعت دا هغه دی، د هغه چا دپاره دی چې د چا نیکۍ او بدۍ چې دی نو برابر شي. نیکۍ او بدۍ دا خلکو دپاره به شفاعت کیږي. دریم هغه دی چې د چا دپاره د جهنم په چا باندې د جهنم فیصله شوې ده، خو جهنم ته داخل شوي نه دي. د نیکانو خلکو شفاعت به کېږي د هغوی دپاره. او څلورم دا دی چې الله تعالی به بې حسابه خلک چې دی نو جنت ته داخله یو شفاعت دا دی. او بل شفاعت دا ده چې په عذاب کې کمی راشي، لکه د ابوطالب دپاره. دا صرف د هغې سره واده ده، مشرک دی، خو د هغې په عذاب کې به کمواله راځي، خو د جهنم نه چې دی نشي راوتلی. او بل شفاعت دا دی شپږم نمبر چې په جنت کې د مؤمنانو درجې چې دی نو اوچتې شي. اوم شفاعت دا دی چې کوم مسلمانان جهنم ته تللی دي او هلته به دا مسلمانان په جهنم کې څه وي، د هغوی دا صرف د سجدې د اندامونه نه دي، په دې به پیژندلی کېږي. نو دا مسلمانان به د دې جهنم نه راوباسي په شپارس باندې. او دیو چې راوباسلی شي نو دیو له بیا د جنت نه بهر په یو نهر کې غوپه ورکړی شي، او دا به بیا روغ رمټ شي، او بیا به چې دی نو جنت ته داخل شي. علما ویلي دي وایي د نیکانو خلکو سره تعلق ساتل نه دی دا ښه کار دی. تعارف کولو د نیک انسانانو سره دا انسان ته پیدا ورکوي. ګوره قیامت کې نه دی پیدا ورکوي سړي ته. نیکانو خلکو خواله تللو، د هغوی سره کېناستلو، د هغوی سره خپل تعارف کولو، دا انسان له پیدا ورکوي. نو دا په دې آیات کې دا خبرې وې. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. او یاد کوي کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب داغه په یو څو خبرو سره، نو فأتمهن نو پورې ادا کړې. امتحان الله تعالی د ابراهیم علیه السلام واغستلو امتحان، نو په هغې امتحان کې 100% چې دی نو کامیاب شو. او د دې امتحان حکمت سو الله تعالی ته ولې پته نشته چې امتحان اخلي. دا په سکول کې استاد یا په مدرسه کې یو مدرس چې د خپل شاګرد امتحان اخلي، هغې ته پته نشته چې دا په څومره اوبو کې دی، دا سبق یې وویلو، په دې دا سبق یې څومره چې دی نو یاد کړی دی. نو الله ته خو د هر څه پته ده او هر څه ته معلوم دی، امتحان یې بیا ولې اخیستو؟ نو جواب یې دا دی چې دا الله تعالی د خلکو ته راښکاره کوله. د ابراهیم علیه السلام دا امتحانات نه دي، دا د خلکو ته چې دی نو راښکاره شي. لکه استاد د شاګرد امتحان واخلي او بیا خلکو ته وایي زما دا شاګرد داسې قابل دی او تاسو ته به اوس چې دی نو هلکه دا سبق چې دی نو بیان کړي، تاسو ته به هلکه د دې سورې بقرې چې دی نو خلاصه بیان کړي. نو استاد ته پته ده چې قابل دی دا شاګرد مې، خو دې خلکو ته چې دی نو ښایي ښکاره کوي. نو
نو دغه شانتي کې د ابراهیم علیه السلام دا کم امتحانات چې په الله تعالی وکړه هغه پوره کړه او د خلکو ته چې دین راښکاره کړه. او امتحان څه شی و؟ دا کلمات نه دي، دا څه خبرې وي او څه کارونه و. نو دا تفسیر قرطبي لیکلی چې دا کلمات نه مراد احکام دي، او دا د ابراهیم علیه السلام یو په بدن کې و بل په دعوت کې و. هغه دا دی په بدن کې چې څه و نو هغه دا دی لکه مزمزه کولو، دا د الله احکام چې ابراهیم علیه السلام پوره کړله. مزمزه نه ده خولې ته چې اوبه واچوي او غړغړې وکړي، او بل په دې کې پوزې ته اوبه اچېلو. دا خصال فطرت نه دی، خصال فطرت دی ته وایو، دا حدیثو کې راغلی فطري صفات. او بل مسواک کولو، مسواک کول دا د فطرت دی. بل چې نو برید کټ کولو، برید کټ کول لی خرول نشته، برید قینچی کول لی. بل د اخترګونو دا یخته نه دی، دا ایستل لی ایستل، لږ تکلیف به پکې خو ایستل یې پکار دی. او بل چې د نامنه لاندې کم یختی نو هغې صفا کول، بلیډ باندې صفا کول. او بل سر دا یخته نه دی، دا نیم یو طرف ته اړېل نیم بل طرف ته به دې منځ کې سیده کرخه والو، دا و. او ختنه کولو، سنت کول. او دا ابراهیم علیه السلام ځان نه ختنه کړو، الله تعالی ورته حکم کړو د 80 کالو په عمر کې. نو دا احکام نه دي، دا ابراهیم علیه السلام پوره کړه په اتمهن. دویم د ابراهیم علیه السلام په دعوت کې احکام د توحید د دلایلو سره چې هغې پوره کړله. لکه د پلار سره چې دنو مناظره وه، د خپل پلار سره بحث وکړو په توحید کې. دویم د قوم سره چې دنو جګړه وکړله او بحث یې وکړو د الله دپاره په توحید کې. دریم چې دنو د نمرود سره د باچا سره مناظره وکړله په توحید کې. او بل لوی امتحان پکې دا و، پای کې کامیاب شو چې د خپل زوی قربانۍ ته چې دنو تیار شو. اسماعیل علیه السلام الله ورته په خوب کې ښودلو، هغې ته هم چې دنو تیار شو. بل چې دنو د نمرود په هغه اور باندې چې دنو ابراهیم علیه السلام صبر وکړو، دا غټ امتحان و، په دې کې کامیاب شو. بل غټ امتحان چې دنو هغه دا و چې هجرت یې وکړو او الله ورته حکم کړی چې دا بیبي دی او دا بچی نه دی، دا د پاران او د مکې په دې شړ غرونو کې چې دنو پرېږده. دا امتحاناتو په دې کې چې دنو ابراهیم علیه السلام 100% چې دنو کامیاب شو. او دریم چې دنو هغه دا دی تفاسیرو ذکر کړلی، عبدالله ابن عباس نه نقل لی چې دا 13 خبرې دي او دا په قرآن کې نقل لی 13 خبرې، او دا مکمل اسلام دی. او دا په دې مختلف صورتونو کې نقل لی. د تاسو ته زر ویمه چې هغه دا خبرې دي. دا سوره توبه ده، آیات نمبر 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. دا لس خبرې دا دي. توبه ایستون کی دي، دا نیکان خلق، بندگی کون کی دي، دا الله حمدونه وین کی دي، او روزه نیون کی دي، رکوع کون کی دي، سجده کون کی دي، نیکی حکم کون کی دي، د بدۍ نه منع کون کی دي، او حفاظت کون کی دي، او د الله د حدودو د الله د احکامو، او زیر ورکه مؤمنانو ته. لس خبرې دا شوې. بل چې دنو سوره مؤمنون اولنی سر، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لس خبرې دا دي، دا مؤمنان دي چې کامیاب شوي دي، چې په خپلو منځونو کې عاجزي کوي، د لغو کارونو نه اعراض کوي، زکات ورکوونکي دي، د خپل د شرمګاهونو حفاظت کوونکي دي، او سوا د خپلو بیبیانو نه
او یعنی زنا نه دي کوونکي په هغې کې چې دوی ملامت دي او د امانتونو حفاظت کوي او د وعدو لحاظ ساتونکي دي د منځونو حفاظت کوونکي دي دا کسان د دوی دپاره جنت الفردوس دی لس خبرې دا دي بل چې دی سوره احزاب لس خبرې دا دي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما دا خبرې نه دي تابعداري کوونکي دي مؤمنان سړي او مؤمنان زنانه او تابعدار دي او رښتینی دي او رښتیا ویونکي دي سړي دي او زنانه دي صبر کوونکي سړي دي صبر کوونکي زنانه دي عاجزي کوونکي سړي دي عاجزي کوونکي زنانه دي صدقه ورکوونکي سړي دي صدقه ورکوونکي زنانه دي روژه نیونکي سړي دي او روژهدار چې دی نو هغه زنانه دي او حفاظت کوونکي د خپلو شرمګاهونو زنانه دي او سړي دي او د الله تعالی ذکر کوونکي سړي دي او زنانه دي دا 10 خبرې شولې دا ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغه پوره کړلې په بدن کې هغه خبرې وې او په منځ کې دغه دعوت او د توحید د دلایلو سره او عملي طور چې دی نو دا خبرې پوره کړلې نو دا خبرې چې بچا کې رالی الله بوله امامت او مشري ورکوي ښه جي نو په اتمهن نو پوره کړلې قال الله ویل انی جاعلک للناس اماما زه ګرځونکی یم تعالی را د خلکو د پاره امامن پیشوا مقتدا او هغه مقتدایی او هغه پیشوایی دا وه چې الله تعالی د په اولاد کې چې دی نو په زرګونو پیغمبران چې دی نو راولېږله او دا ورته هېڅ میلاو نه شول بلکې د الله دپاره قربانیانې او سختې چې دی نو هغه تېرې کړلې ښه دا دین مشري نه ده دا داسې نه میلاویږي په دې سختو په دې تکلیفونو په دې قربانو باندې چې دی نو میلاویږي او دا د دین مشري نه ده دا د ګوره د باچاهۍ نه غوره ده ګورې ښه او چې په انسان کې د ظلم صفت وي نو هغه هغومره به د مشرۍ نه چې دی نو هغه محروم وي نو په دې کې اشاره هم د ګورې ښه چې یهودیانو ستاسو د مشري لاړه ځکه په تاسو کې د ظلم صفت و او دا مشري لاړه منتقل شوله بنو اسماعیلو ته او دغه شانتې کې چې په چا کې د ظلم صفت وي نو هغه به د مشرۍ نه محروم وي هغې ته مشري نه میلاوي قال ابراهیم علیه السلام ویل ومن ذریتي او د اولاد زما سره یعنی دا وعده زما د اولاد سره هم د دین د مشرۍ ده قال الله ویل لا ینالو نه رسیږي عهد الظالمین وعده زما د امامت ظالمانو ته د ظلم نه مراد دا ده چې په چا کې کبیره ګناهی او بد صفات پکې نو که هغه د وطن مشر دی که هغه د جومات مشر دی که هغه د محلې مشر دی هغه به د مشرۍ نه معزوله کېږي مشري به هغه چا ته میلاویږي چې پای کې ښایسته صفات دي پای کې ظلم نه وي پای کې کبیره ګناهونه نه وي نو د عهد نه مراد د دین مشري ده ښه نو اشاره پکې دا شو چې دا مشري بنو اسماعیلو ته منتقل شو ښه جي بس دی نو یا بنی اسرائیل یا اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا رایات کوي نعمتي التي نعمتونه زما هغه انعمت علیکم چې ما کړیو په تاسو باندې وانی فضلتکم او بېشکه ما تاسو غوره کړي وی علی العالمین په مخلوقاتو په خپل زمانه کې واتقوا ویریږئ یوما د هغې ورځې نه لا تجزي چې په کار به نشي راتللی نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا د څه شي ولا یقبلون مقبلیږي منها د دغې مجرم نفس نه عدل فدیه او جرمانه ولا تنفعها او نه پیده رسوي نه پیده ورکوي دغې نفس ته شفاعت شفارس ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره مدد کیږي وإذ ابتلاه کله چې امتحان وکړو ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب د هغه بکلمات په یو څو خبرو سره په یو څو کارونو سره فاتمهن نو هغې پوره کړې پوره ادا کړې بل ځای کې راځي صورت حجر کې
و ابراهیم الذي وفا، ابراهیم علیه السلام دا پوره چې دی نو ادا کړي، پوره وفاداري و په ابراهیم علیه السلام کې. قال ویلا الله انی نبوت ولا مخکې ورکړی ښا، دا امامت نه دی، دا مشري د دینو، دا الله تعالی ابراهیم علیه السلام له ورکړله او دا د هغه په اولاد کې چې دی نو را روانه وه او بني اسرائیلو ته دا مشري و د ځمکې خلافت نه دی دا میلاو شوی و. د ابراهیم علیه السلام دا د عیسی علیه السلام نه 2160 قبل مسیح چې دی نو تیر شوی دی. د عیسی علیه السلام نه 2160 کاله چې دی نو مخکې تیر شوی دی او دا په عراق کې چې دی نو پیدا شوی و. تفسیر قرطبي لیکلی دا خپل استاد نه نقل کوي د ابن عاتیه الغرناطیه المحرر الوجیز کی چې دا ابراهیم علیه السلام نه دا ابن رحیم دی په اصل کې، ابن رحیم پلار مهربان. دا په 2160 قبل مسیح کې د ازر په کور کې په عراق کې چې دی نو پیدا شو او د دې بیا بچیو اسحاق علیه السلام او بل چې دی نو اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام بچیو بیا یعقوب علیه السلام چې دی د بني اسرائیل ویلې کی او د هغه بچو ته بنو اسرائیل چې دی نو ویلې کی. او تقریبا چې دی نو زموږ نه چې دی نو 4000 سال چې دی نو هغه وشو چې ابراهیم علیه السلام تیر شوی دی، ځکه 2019 دا دی د عیسی علیه السلام دومره وخت وشو 2019 او 2160 سال چې دی نو د عیسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام مخکې چې دی نو هغه تیر شوی دی. قال ویل الله انی جاعلک زه ګرځوم تا للناس د پاره د خلکو امامن پیشوا، مشري د ابراهیم علیه السلام په دې اولاد کې چې دی نو را روانه وه او چې په یهودیانو کې د ظلم صفات راله او دغه پکې راله، قباحتونه پکې راله، پیغمبران یې ووجله، غلط صفات پکې راله، نو الله تعالی دا مشري چې دی نو واخیستله. قال اول ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی او اولاد زمانه هم، دا وعده زما د اولاد سره ده. نو الله ورته وایي قال الله فرمایي لا ینالو نه رسیږي عهدي وعده زما د امامت ورکولو الظالمین ظالمانو ته چې پچا کې غلط صفاتي ګناه کبیره قباحتونه پکې، نو هغوی ته دا وعده چې دی نو نشته. نن چې چا سره مشري دینو څوک دین بیانوي، درس و تدریس کوي او امامت کوي، نو دا د دین مشري ده، الله دی له چې دین ورکړل. هغه خلکو له الله تعالی دین مشري نه ورکوي چې په هغې کې د ظلم صفتي، او که چا سره دا مشري که څوک د وطن مشر دی چې ظلم پکې دی، او که څوک د محلې مشر دی او که څوک د جماعت مشر دی، نو هغه به د هغې مشرۍ نه چې دی نو لرې کېږي او داسې مشر به د ځان دپاره نه جوړی ښه چې په هغې کې د ظلم صفتي، په هغې کې ګناه کبیرې حرامونه چې دی نو ځان نه ساتي، نو دا به مشر چې دی نو هغه